کې الیکشن چې وشو نو هغه وخت کې په دې حوالې سره دوی سره اتحاد کړو چې موږ دا غوښتو چې یو خو سټیبلیټي دې راشي، دویم دا چې یو منډیټ ورته میلاو شي موږ وایو چې یاره دوی ته دې موقع میلاو شي. هغې حوالې سره موږ دغه کړي وو او موږ دا غوښتل چې د پښتنو کومې مسلې چې دي هغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی او دغه د هغه حوالې سره موږ ګورنمنټ جوین کړو. د هغې نه پس ته چې څه وشو هغه مخامخ دي بیا دوی واپس په خپله رال دغه وکړو چې یاره تاسو واپس موږ جوین کړئ او دغه کې یو اګریمنټ موږ دغه کوو. هغه اګریمنټ کې بیسیکلی زموږ دغه دا و چې یاره د پښتنو مسایل دي، هغې کې خصوصا د ټیرریزم په حوالې سره موږ دا غوښتو چې یو ټرسټ جوړ شي، د نور د صوبې چې کوم مسایل دي کوم معاشي زموږ مسایل دي چې هغې طرف ته توجه ورکړی شي. په دغې حوالې سره موږ سټیبلیټي ورکول غوښتله. ما بل ورځ یو سټیټمنټ وکتلو چې یو کس وایي چې یاره زما حکومت ډېر مضبوط دی او زما حکومت څوک نشي غورځولی او زه نیمه اسمبلي ما سره ده. چې چا حکومت مضبوطي هغه ته د ویلو ضرورت نه وي. چې یو کس دا وینا شروع کړي چې یاره زما حکومت مضبوط دی نو د هغې په شا جوړې څه دغه وي او دا کمزوري کول چې دی دا دوی ځان په خپله کمزوري کړی دی، بل چا نه دي. لکه دوی له چا بل چا مسله نه ده کتلې، ځان له په خپله دوی دا مسله کتلې ده. مونږ اپوزیشن کې زیات خوشحالي یو د خپل صوبې د خلکو او د خپل صوبې د مسایلو چې دی هغې باندې به توجه ورکوو به او د هغې لپاره به خپل کردار به ادا کوو او ښه ده مونږ ته ایله دا شپږ اووه میاشتې به میلاو شي، دې کې به لږ موبلایزیشن وکړو د 2018 لپاره زیات بهتر انداز کې خپل کردار به ادا کولی شو. یو دوه زه د دې لوکل په مسلو باندې دغه کول غواړم چونکې ملکن ته راغلي وو دغه حوالې سره نن خو راغلی بنیادي طور باندې دوا لپاره خو چونکې موقع میلاو شو نو یو څو خبرې دغه یو خو سوات ایکسپریس وی کې بعضې علاقې چې دي هغوی ته اوس پورې کمپنسیشن نه دی میلاو شوی. دا موږ مطالبه کوو چې دا کمپنسیشن ډېر زر ورکړی شي. دا زیاتې دی چې هلته کې روډ باندې کار رواني او خلکو نه تاسو ځمکې واګېشتلې او تاسو د هغې پیسې نه ورکوئ، دا زیاتې دی. موږ د دې مطالبه کوو چې فورن دې ورکړی شي. که دا دغه ونه شو نو دې کې به بیا موږ د دې معنې لیګل دغه به مخلو او پولیټیکل به موږ دې معنې اکشن به اخلو او خپل یو رول به پلی کوو. او سره دویم دا چې ملکن ایجنسي چې دی چونکې د ملکن 3 د وجې نه او د جبن او د نور د درګاه کم پاور سټیشنز دي د هغې د وجې نه زموږ هغه ډسټرکټ دی چې کم بجلی پروډیوس کوي او که وګورو نو دلته کې چې کم لوډ شیډینګ کېږي او کم دغه کېږي دا موږ ګڼو چې دا یو زیاتې دی او پکار دا ده چې کم از کم هغه ډسټرکټ چې هغه تقریبا د 100 میگا واټو پورې دغه کوي د 100 میگا واټو نه زیات پیدا کوي نو هلته کې خو کم از کم چې لوډ شیډینګ نه وي او دا د موږ دغه لحاظ سره ګڼو چې دا زیاتې دی دلته کې د دې خلکو سره. ورجې موږ د اپوزیشن وسیسه یو او هغه چې اپوزیشن کومه فیصله بیا دغه کوي هغې کې به موږ مشترکه فیصله به کوو او هغې باندې به یو دغه کوو مشترکه به د هغې عمل کې څه به جوړېږو څو پورې چې د نو کانفرنس خبره ده لا داسې څه خبره شته نه خو بعضې خلک په خپل یېرېدلي دي او په خپله د هغې ماحول جوړی لګیا دي. دوی ته خو پکار دا وه چې د خلکو مسایلو طرف ته توجه ورکړې وي، د عوامو چې مشکلات دي چې هغې طرف ته توجه ورکړې وي، د دې په ځای چې دې کې سړی لګیا وي چې یاره مونږ چې دی زه خپل حکومت مضبوطوم او زه نور خلک راولم او دغه کوم زه خو په دې نه پوهېږم چې دوی خو وایي چې مونږ د نوې سیاست بنیاد بیخي دی نو آیا د هورس ټریډینګ د هغې
حصہ ده د هغې نوې سیاست نو که هغه دغه دي نو بیا نور سیاست کې او دې سیاست کې بیا فرق څه شو ګورې چې هغه خو چې کله تحقیقات وشي نو بیا به پته لګي چې وزن شته او که نشته مونږ دا مطالبه کوو چې دا سیریس الیګیشنز دي یو خو اسم اوورال مورلی دا یو داسې سیریس الیګیشن دی چې پکار چې دی تحقیقات وشي بیا چونکې زمونږ صوبې یو زنانه ده او هغې دا دغه لګولې دی او زمونږ کلچر کې دغه کې دا یو ډېر سیریس خبره ده نو پکار دا دی چې د دې زر ته زره تحقیقات وشي او حقیقت چې دی هغه د خلکو مخامخ راتله پکار دي ګورې چې اوسه پورې خو چې هغوی کم پرون هم کم خطاب کړی دی او کم دغه کړی دی هغې کې خو بنیادي ښکاري داسې چې هغوی خپل عوامي رابطه شروع کړې ده او دا یو د سیاسي پارټۍ یو حق دی چې هغه خپل عوامو سره رابطه وکړي دغه وکړي مونږ هېڅ صورت کې دا نه غواړو چې د ادارو په منځ کې تصادم دی راشي مونږ غواړو چې جمهوریت دې مضبوط شي جمهوري نظام دې سر ته ورسي د عدالت یو خپل ځای دی د عدالت فیصلو احترام پکار دی او داسې هېڅ قسمه دغه نه دی پکار چې هغې نه د ادارو په منځ کې تصادم وشي دا مونږ هېڅ صورت کې نه غواړو ګورې چې دا خو ګورې چې دې کې خو به تاسو دا دغه کوئ چې چونکې دلته نه بل څوک الکټ شوي دي زیات ذمواري خو د هغې خلکو ده چې هغوی پکار دی چې اواز اوچت کړی وي هغوی دا ویلي وي چې یاره زمونږ دلته کې څه ضرورت دی څه دغه دی کیدای شي چې د دې ځای د منتخب ایم پي نه تپوس وکړي نو ما به ورته ټلیفون کړي ما به ورته ټلیفون کړي او ویلي وي چې یاره څه ضرورت شته او که نشته بالکل جی بلکې د ماخلي اسمبلی کې د هغې لپاره څه خبره هم نه ده چې مسله وه د 25,000 ایکړ ځمکه به بالکل دا د منسټر صاحب خصوصي هدایتو باندې خصوصي انټرسټ باندې هغه پروجیکټ 2000 جون کې کمپلیټ شو او 25,000 ایکړ ځمکه به د اریګیشن بې ځایي اریګیشن پرپز دا د منسټر صاحب ډېر پکې دي دا د منسټر صاحب په دغه باندې خصوصي هدایتو باندې خصوصي انټرسټ باندې دا کیسه شوی دی بالکل صحیح خبر دغه سره مې اتفاق ستا نشته چې نظریې ختمې دي دا بعضې خلک دي چې هغه دا یو تاثر ورکول غواړي چې نظریې ختم دي نظریې څوک نشي ختمولی بالکل